73 نمبر آیات ته اصل کې د قرآن بنیادی مضمون هغه د شرک رد ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت اثبات، د شرک رد او د قیامت اثبات، دا د قرآن بنیادی مضمون دی چې شرک لره دا نفیږي، قیامت ثابت کی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت چې دی نو دا ثابت کی. الله جل شانه دلته کې د یو مثال بذریعه سره د شرک رد چې دی نو دا کوي. الله فرمای یا ایها الناس ضرب مثل، اے خلکو ضرب مثل بیان کړی شي یو مثال، فاستمعوا له، پس تاسو په غور سره واورئ هغې لره. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا هغه خلق هغه انسانان کم چې د الله جل شانه نه علاوه د بل څه عبادت کوي، هغه سيزونه سدي. الله فرمایي لن يخلقوا ذبابا، د کوم سيزونو چې عبادت کیږي د کم ته چې دوی خدایان وي، دا خدایان د یو مچ قدرم نشي پیدا کولی، هرگز یو مچ قدرم نشي پیدا کولی. او څه فرمایي ولو اجتمعوا له، اگر چې دغه غون خلق راجمع ولی نشي، دا غون چې څومره معبودان د دوی دا څومره خدایان دي دا غون د راجمع شي، او دغه رنګې چې کم د عبادت گزار دي دي دم وسره راجمع شي، دا غون په غونډه دی راجمع شي، یو مچ قدر دی پیدا کی، دوی یو مچ چې دی نو دام نشي جوړولی. چې کله دا آیات را نازل شو نو کفارو بیا دا اعتراض وکړو چې یاره دا خو د الله کتاب ځکه نشي کېدی چې په دې کې د خصیص ذکر کېږي چې هغه مچ هم سیز دی، نو چې دا د الله کتاب دی کې بره مچ ذکر نه راتلو. نو الله فرمایل ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا، الله جل جلاله دا شرم نه کوي دا چې تاسو ته بیان کی یو مثال، اکو د مچ او د ماشي ولې نه وي. الله فرمایل لن یخلقوا ذبابا، دوی مچ قدرې چې دینه دا نشي پیدا کولی، ولو اجتمعوا له، اگر چې دی غون راجمع شي. مشرک بعض خلک داسې وو په کفارو کې چې هغه به د فرشتو عبادت کو. الله جل شانه به د قیامت پر ورځ فرشتو ته فرمایي چې تاسو ته حکم کړو، ناغي به وي چې نه الله مونږ وته نه دی ویلې، بلکې دی ته دا امر شیطان خسته کړو، دا د شیطان ویلې دی مونږ وته نه دی ویلې چې تاسو زمونږ عبادت وکړئ. سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، بلکې دی خو د شیطان عبادت کړي. وان يسلبهم الذباب، د کفارو کې دا کار وو کله چې بدوی تلل یو میلې ته نو دوی به خپلو بوتانو ته مټیان خواږه خواږه سیزونه چې دي نو دا به ورته کېښودل. دوی به دا وی چې یاره موږ کله را واپس شو نو دې کې به د بوتانو برکت چې دی نو دا به یې اچولي وي. لکه که ستاسو یاد کې راځي کشرانو خو به نه یاد، خو د مشرانو ته به یاد وي، مخکې به د خلکو په قبرونو باندې مالګې چې دی نو دا به یې ښودلې، دا د څه لپاره؟ دا د برکت لپاره، او بعد به بیا خوړیم. یا به خلکو پې کاڼي یې ښودل او هغه کاڼي به یې راواغېستل د برکت لپاره به یې په ځان پسې چې دی نو دا مګل. دا مې یو قسمه شرک و. لکه څنګه چې دا خلک دې کې اخته وو چې یاره دا مونږ چې رازو نو به دا مټیان چې دي نو دا به خواږه شوي وي. نو داسې مونږ د یادو دي دا خبرې دا بعضې مونږ اوس داسې شوي دي
اگر چې د کشرانو ته پته نشته دی خو دې کې زمونږ په علاقه دی کاوند کې دلته یو قبر دی مونږ بچو کتل نو چا بوله جنډې راوړی او چا بوله شمې راوړی او چا بوله ګرباتې راوړی او د جمعه شپې نه به پوره یو زیارت به بس خلک به را روان وو او چې سهار به مې کتل نو ښځې به لاره روانې وي او چا به په ځان پسې کاڼي راښکله او چا به مالګې خوړی او دا پوره یو ډرامه چې نه دا به دلته مخکې به جوړه وه خو شکر دی چې هغه شرک او هغه رسومات چې دي نو دا ختم شول خو به هر حال نو د کفارو هم دا نظریه وه چې دی به د بوتانو مخې ته مټیان دا به کېښودل ای یاره موږ راځو نو دا به برکتي شوي وي دا به موږ وخورو که په هغې به چېرته مچ کېناستو نو الله فرمایي که چېرته مچ پتې څه یوړل وان یسلبهم الذباب شیئا کو چېرې د دغې مټیانو معمولي سیز مچ ترې یوسي لا یستنقذوه منه دا د هغې نه دي نشي خلاصولی چې د هغې نه دا راس خلاص کړي دا کوم څیز چې دي نه یوړو ضعف الطالب والمطلوب الله جل جلاله فرمای چې کم تلف کون کی دي یعنی کم چې سوال کون کی دي او کم عبادت کون کی دي دا هم کمزوري دي او دا چانه چې سوال کوي یعنی معبود دا هم کمزوري دي دوانه کمزوري دي ما قدر الله حق قدره دی خلکو د الله قدر ونکړو څنګه چې د الله د قدر حق هغه رنګ قدر د الله ونشو د الله چې څنګه حق دی چې د الله عبادت یوازې وکړه د الله عبادت په دې کې د الله سره څوک شریک مه جوړوه دا د الله حق دی او یوازې الله پیدا کړی یوازې الله پیدا کړی ته بل چا نه پیدا کړی نو چې یوازې الله پیدا کړی کو چرې سجده جایز وه نو په کار ده چې ته خو د مور پلار نه پیدا مور پلار ته بیا سجده کوله خو ته یوازې الله پیدا کړی تعالی د مور په رحم کې سترګې الله درکړي دي د لاسونه الله درکړي دي خپې الله درکړي دي دې کې بل څوک شریک نشته نو چې ستا په پیدا کولو کې د الله سره څوک شریک نشته نو دقه رنګې په عبادت کې هم د الله سره څوک شریک چې دی نو دا نشته دی نو د الله چې څنګه حق و د خلکو د الله هغه رنګې حق ادا نه کو د الله عبادت کول دغه رنګې روژه را روانه ده چې موږ په هغې کې د الله حق پوره پوره چې دی نو دا ادا کړو ښه صحیح طریقې ورې سره په ښکلي انداز سره تراویح وکړو دغه رنګې ختم قرآن وکړو دغه رنګې تهجد مونځ وکړو داسې د اشراق مونځ وکړو هسې زما بعضې ټیم کې دا ذهن دې خبرې ته لاړ شي چېرې زمونږ د نوجوان نسل ته دا پته هم نن سبا نشته دی چې یاره د تهجد هم یو مونځ دی او دا به مسلمانانو کوو دا پته هم ورته نشته چې دا اشراق هم د نبي اسلام یو سنت دی دا به هم صحابو مسلمانانو کوو دا پته هم ورته نشته چې د مازدیګر د مونځ نه مخکې هم څلور رکعته سنت شته دی دا پته هم نن سبا چاته نشته دی دغه رنګې د ماښام د 2 رکعاتو نه بعد 6 رکعات سنت کول دا هم چاته پته چې دی نه دا نشته دی ته موږ خلکو پسې د جمعې هغه سنت چې دی نو هغې مو پسې پرېښودل هغه فرض منځونه مو پسې چې دی نو دا یې پرېښودل نو دا د الله په تا باندې حق دی چې 15 وخته مونځ دا په پابندۍ سره ادا کا په خپل وخت کې ادا کا دا د الله حق دی ان الله او کدا الله حق څوک نه ادا کوي نو ان الله لقوي بشک الله چې دی ګوره دا قوي ذات دی عزیز او غالب هم دی داسې قوي دی چې د الله د قوت ګوره څوک مقابله نشي کولی ځکه چې غالب ذات دی په الله څوک غالبېدی نشي الله څوک مغلوبه کولی نشي الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس رسلا الله جل جلاله منتخب کوي د فرشتو نه بعض رسولان دا سینه نه کړي چې تمام رسولانو له وحي ورکړي دا چې الله د انسانانو ته چې دینو دا ورسوي بلکې یو فرشته منتخب کړه جبرائیل علیه السلام ته به وحي ورکړو پیغمبر علیه السلام ته چې دینو دا به راوړل نو څنګه چې په فرشتو کې یو کس منتخب کړي نو دغه رنګې په انسانانو کې یو کس منتخب کړی دی چې زمونږ د استاسو خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی د هغه نه پس پورې بل نبی چې دی نو دا نشته ان الله سمیع بصیر بشک الله جل شانه اوریدونکی دی زمونږ د استاسو دا خبرې اوري علی بصیر او مونږ یې نه دی ټیم کې دا زمونږ دا کلام اوري هم او منګ او تاسو چې دې مونږ ټول د الله په نظر کې یو منګ اوسینه هم
چې دا خلک د زما کتاب اوري دا مینی چیرې دا خلک د زما کتاب ته ناس دي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم سچ استاسو نه مخکې تیر شوي دي الله جل شانه ته د هغې هم علم دی او سچ استاسو نه رستو تیریږي د هغې مته علم دی منګ او تاسو ته دا پته نشته منګ ته کو ډیر نمونه یاد شي د خپل نیکه او د نیکه د پلار نوم براته یاد شي خو د نیکه د پلار نه مخکې چې د کوم نیکه نوم دی هغه موږ ته نه یاد کې د هغې قبر هم موږ ته نه معلوم خو الله ته د هغې هم علم دی موږ ته کو ډیر معلوم شي خو خپل نوسي او کړوسي پورې براته بیا معلوم شي کو ژوند راکړو الله د هغې نه بعد چې څه کېږي هغه موږ ته بیا علم نشته نو څنګه چې موږ ته د ډر د ظفر نیکه پته نشته نو دغه رنګ موږ ته د کودي او د پردي پته هم نه وي چې یاره دا به کوم څه به نوم وي او څوک به وي دا پته به موږ ته نه وي الله او د دې خبرو چاته علم دی دا الله ته علم شته چیرې د به دا نسل وي دا به خلق وي دا به اولاد وي او د دنه مخکې دا د خلق چې دینه دا تیر شوی دی وإلى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی طرف ته ټول امور واپس ده که خدای وکړل الله طرف ته بخیر او سې کو بد دی وکړل نه بد باوړي که خدای وکړل خو جنت ته بلار شي کو بد دی وکړل او که الله په خپل فضل سره وبخليږي جهنم بدی دی الله دې مونږ ټول جهنم دور نه پناه راکړي الله دې په دې خو د عمل کوو الحمدلله رب العالمین صلوات